السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر شوم. ملګرو تاسو ته پته ده چې د پښتنو د سپینو ټوپۍ دا د روحاني، د مذهبي او د سادګۍ دا یو علامت ګڼل کېږي. کم ځای کې چې پښتون وي او د کم پښتون په سر باندې دا ټوپۍ وي نو تاسو ته به دا پته لګي چې دا پښتون دی. نن دا 2 مۍ چې کوم ده، دا 2 مۍ د دې پښتنو د دې سپینو ټوپو په باره کې منځله کېږي. د دې لپاره چې کم از کم د پښتانه د خپل ثقافت او خپل مذهبي شناخت دا د دنیا ته وښیي. نو نن 2 مۍ ده. په دغه سلسله کې زموږ مقصد هم دا وي د پښتنو چې زموږ دا کم نوی نسل روان دی چې په هغې کې زموږ د پښتنو د رسم رواج او د کلچر دا باقي پاتې شي او د دنیا ته وښودلی شي چې پښتانه یو ژوندی قوم دی او هغوی د خپل ثقافت په هر لحاظ باندې هغوی ترویج کوي او د هغې دنیا ته د ښودلو کوشش کوي. په دغه سلسله کې نن 2 مۍ ده او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا د پښتنو یو خاص نشانی ده. دا زموږ په کورونو کې جوړیږي. په لوی اردن کې دا د خلکو د ذریعه معاش یو غټه ذریعه ده چې په کورونو کې دا زنانه د سپینې ټوپۍ جوړوي. په هر ځای کې چې کوم پښتانه وي، که په سعودي عرب کې وي، که په دوبۍ کې وي، که په لندن او په امریکا کې وي، که په هر ځای کې وي، خو چې کوم چا دا ټوپۍ په سر کړې وي نو دا د دې پہچان دی چې دا سړی پښتون دی او دا ایماندار دی. دا زموږ خویندې میندې دوی دا ټوپۍ جوړوي په خپلو کورونو کې او خپل محنت کوي. د دغه محنت په ذریعه په وجه باندې د دوی دا نوم د پښتنو دا په ټوله دنیا کې د خلکو ته دا ښکاره کېږي. نو دا ټوپۍ چې کومې دي دا زموږ په کور کې جوړې شوي دي او دغه شان دا په مختلف کورونو کې جوړیږي. بیا هغه مارکیټونو ته وځي او خلک یې په سر کوي. اکثر خلک داسې چې یاره په دوکانونو ته راتلی نه شي او د چا سره رابطه کول وغواړي نو هغه د ټلیفون په ذریعه باندې هغوی خپله رابطه کولی شي او هغوی دا ټوپۍ ترلاسه کولی شي. نو که تاسو دا غواړئ چې یاره د پښتنو دا کلچر د عام شي او دا ټوپۍ د هر یو کور ته هر یو پښتون سر ته ورسي نو تاسو بیا په دې سلسله کې زموږ سره رابطه هم کولی شئ. د دې نه مخکې موږ یوه ویډیو کړې وه، هغه هم ډېره زیاته وایرل شوې وه، خلکو خو هغه کړې وه، خلکو ته موږ ټوپۍ هم لیږلې وي. په هغې باندې موږ خپل دستک جندول هغه لوګو هم لګولې وه. خو اکثر خلکو به دا ویل چې یاره دا ستاسو ټوپۍ چې کومې دي دا لږې نرمې دي، په دې کې تاسو لږ سختوالی راولئ. نو هغه نرمې به موږ په دې وجه باندې جوړولې چې کم از کم دا ټوپۍ چې کله نرمه وي نو دا بیا په سر کې ښه برابر لري، خو چې کله سخته وي نو دا بیا په سر کې څه جګه ولاړئ. خو بهرحال د خلکو دغه ډیمانډ و چې یاره تاسو په دې خپله ټوپۍ کې لږ سختي راولئ. نو اوس په دې ټوپۍ کې سختي هم راغلې ده، سختي هم پکې راوستی شوې ده او ستاسو د ډیمانډ مطابق موږ کوشش دا کوو چې یاره تاسو ته ښه شی درکړو او تاسو موږ ته دعاګانې کوئ. نو په دې کې بیا مختلف ګلونه زموږ سره شته. ځینې خلک دا ګل دغه خوښوي، ځینې خلک دا ګل خوښوي کوم چې بادام ګل دی ته وایي. اکثر خلکو دا ډیمانډ دی نو موږ دا هم جوړولی شو. ځینې خلک په دې کې دا ګل خوښوي، شفتل ګلی، دا هم پکې موږ جوړولی شو. بیا ځینې خلک په دې کې داسې مختلف ګلونه چې دا پکې خلک خوښوي نو دا ټول ګلونه موږ په ډیمانډ باندې هم جوړولی شو. نو که چاته په کار وي زموږ سره د موبایل په نمبر باندې تاسو رابطه هم کولی شئ او الله دې وکړي چې زموږ د دې ټوپو ډېر ښه ریویو راشي، تاسو دا خوښې کوئ. نو دا د مشین ټوپۍ دي، په لاسو جوړه شوي نه دي، اکثر دا په مشین باندې جوړیږي او په دې باندې زنانه ډېر زیاتې خواري کوي. نو که د کم چا هم دا خوښي نو موږ دا په ډیلیوري فری ورته ورکولی شو. که څوک یې سعودي عرب ته لیږي، که څوک یې دوبۍ ته لیږي، که څوک یې خپلو یاران دوستانو ته ورکوي، که څوک یې په ښادیانو کې استعمالوي، چا یې په تحفه کې ورکوي. نو ډېر ښه زبردسته یو پراډکټ دی او زموږ د دیر لویر یو پہچان دی او بل خصوصا د پښتنو یو پہچان دی. نو که تاسو دا غواړئ چې په معاشره کې د خپل پہچان برقرار وساتئ او د خپل کلچر ژوندی وساتئ او د پښتنو دا نوم روښانه کړئ نو د داسې خلکو تاسو سپورټ وکړئ. کمې زنانه چې په کورونو کې ټوپۍ جوړوي او کومې زنانه چې خلکو ته د خپل خدمات ورکوي چې تاسو دا ټوپۍ استعمال کړئ دا په سر. که په دې کې تاسو غواړئ چې یاره مختلف رنګونه نو په دې کې تقریبا 2-3 رنګونه دي. یو په دې کې دا شین پلیټ راځي، یو دا شین پلیټ دی، یو په دې کې داسې سپین پلیټ راځي، یو په دې کې سپین راځي، یو په دې کې درمیانه راځي. نو اکثر خلک داسې وایي چې یاره موږ ته دا شین پلیټ پکار دی نو بیا موږ هغې ته شین پلیټ هم جوړولی شو، په هغه ورته ډیزاین جوړولی شو. که څوک دا سپین وغواړي لکه دا سپین چې کوم زما په سر باندې ده
داسې که څوک وغواړي نو موږ اکثر خلکو دا هم جوړولی شو. دا په هغې پسې ډیپینډ ده. نو تاسو به بیا زموږ سره رابطه کوئ او تاسو به موږ ته دغه خپل کلر دغه ډیزاین دا به موږ ته تاسو لازمي طور وایي چې یاره په دې ډیزاین کې موږ له په دې سایز باندې جوړه کړه. بیا په دې کې سایزونه هم دي. سایزونه په دې کې والا د 21 نه والا 21.5 پورې 22 پورې 22.5 پورې د 23 پورې 23 انچ د دې چوړای چې کومه چوړای چې دا 23 انچ پورې دا راتلی شي. که څوک دغه غواړي چې کم یو سایز پکې خوښي د چا په سر کې کومه یو فټ کېږي، کم څوک که دا چنه وغواړي چې یاره دا چنه موږ له لږه غټه جوړه کړه، دا تقریبا 3 ګوتې دا چنه ده. د دې اکثر استعمال خلک دا د 3 ګوتو دا کوي. نو که څوک وغواړي چې موږ له د 4 ګوتو جوړه کړه نو تاسو له 4 ګوتو والا جوړولی شي. که څوک د 5 ګوتو وغواړي چې یاره د دې دا چنه دي دومره جوړې وي، اکثر دا هغه خلک استعمالوي کم خلک چې علما دي یا طالبان دي طلبا دي په مدرسو کې سبقونه وایي نو هغه په دې باندې پټکې تړي. نو که څوک دا وغواړي چې یاره موږ ته دغه شان جوړه ټوپۍ جوړه کړئ نو هغه به بیا تاسو ډیمانډ کوئ، موږ به تاسو له دغه جوړې ټوپۍ جوړو. که څوک کم سایز ووایي هغه سایز موږ تاسو له جوړولی شو په ډیمانډ باندې. او که چېرته څوک د دوکاندارۍ دپاره غوښتل وغواړي دوکاندارۍ دپاره هم زموږ سره میلاویدی شي او مختلف ریټونه دي. نو تاسو بیا زموږ سره رابطه وکړئ په دغه نمبر باندې 0301 33 27 733 په دغه باندې تاسو زموږ سره رابطه هم کولی شئ او تاسو یو ځل دا ټوپۍ لازمي طور باندې استعمال کړئ، بیا به تاسو ته په خپله پته ولګي انشاءالله دا به ستاسو خوښې شي او په دغه ذریعه باندې به زموږ د پښتنو دا کلچر هم ډېر مخ په وړاندې لاړ شي. الله دې وکړي چې زموږ په دې ملک کې دغه شانتې زنانه موږ پروموټ کړو چې هغه په خپلو کورونو کې دا رزق حلال ګټي او د هغې تسلیم وشي او د هغې حوصله افزایي وشي. نو که موږ تاسو د پښتنو دا کلچر عام کول وغواړو نو دغه خلک تاسو پروموټ کړئ. امید لرم چې دا پروګرام ستاسو خوښ شوی وي او تر بل پروګرامه پورې سید الرحمن کاکا خیل ته اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان.